أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. د فهم قرآن نن دریم کلاس ته زمونږه نننی درس تعارف قرآن. په دې خبره باندې ځان په وکول پکار دی دا قرآن کریم چې په شکم شکل کې مونږ او تاسو ته مخې ته موجود دی. اول سورة الفاتحه، بیا بقره، آل عمران، النساء، المائده، انعام، اعراف، انفال، توبه، یونس. پدی طرح سرا دا قرآن کریم په لوح محفوظ کې موجود. قرآن کریم چې مونږ ته په کوم شکل کې مخې ته دی، په کوم ترتیب سره، نو په دې ترتیب سره دا په لوح محفوظ کې مو بیا د لوح محفوظ نا بیت العزت تا دا ټول په یو ځل په یو شپه کې نازل شوی. دا خبره چې تاسو واورئ او سمجھ تم راشي نو ډیر تاسو ذهن کې اشکالات آب ختم شي. چې کله مونږ اورو چې الله فرمایي انا انزلناه فی لیلۃ القدر، مونږ دا قرآن په لیلۃ القدر کې نازل کړي، او دیخوا مونږ دا خبره اورو چې قرآن کریم په 23 سال کې نازل شوی، دا په لیلۃ القدر کې نازل شوی او که په 30 کال کې نازل شوی. دا یو اعتراض راغی. څنګه اعتراض راغی چې الله قرآن کې وی فی لیلۃ مبارکہ، فی لیلۃ القدر. دا قرآن مونږ په یو شپه کې نازل کړي، او حال دا دی چې قرآن کریم په 23 سال کې نازل شوی. 14 کاله مکی دور، 10 کاله مدنی دور. نو دا غي جواب دا دی چې دا قرآن کریم په یو شپه کې نازل شوی، دا د لوح محفوظ نا بیت العزت ته نازل شوی دی په یو شپه کې. خبره مو خیال درانه له بیا د بیت العزت نا په 23 سال کې لګ لګ دنیا ته نازل شوی دی. نو قرآن کریم دا آخری آسمانی کتاب دی. کله چې دا الله رب العزت په لوح محفوظ کې محفوظ کړو، دا غي نه بعد بیت العزت ته په یو پیر نازل ک. د دې خبرې دلیل چې کومه خبره کوي او ره نو دې سره دلیل ځان سره محفوظ کوي. قرآن کریم لوح محفوظ کې د محفوظ کېدو نه بعد بیت العزت تا الله دا په یو پیر نازل کړي. مصنف ابن ابي شيبه یو کتاب دی، او بل کتاب مستدرک د حاکم، المستدرک علی الصحیحین. آئی کی روایت دی چې انزل القرآن جملة واحدة فی لیلۃ القدر. دا قرآن نازل شوی په یو پیرا
انزل القرآن جملة واحدة فی لیلۃ القدر. دا حدیث دی قرآن نازل شوی دی په یو پیرا په لیلۃ القدر کې الی السماء الدنیا اسمانی دنیا تا وکان بموقع النجوم او دا بیا لگ لگ نازلی دا پر رسول باندې. د دې روایت باره کې ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه وی اسناده صحیح. بیا د بیت العزت نه لا د قرآن نزول دنیا ته نه دی شروع شوی، شروع کیږي با اسمان طرف ته پیرداران مقرر شوخه، اسمان طرف ته پیری ولګی دی چې جنی شیطانان دا پبر نشیتلې، الکه یعنی د شیطانانو د پاره مخ کې نه ناکبندي وکړې شو، الله بخپل وحی دنیا ته نازلې، نو د پیریانو د پاره ناکبندي وشوي. د دې خبرې دلیل سره سورۃ الجن یو کم دیرشمه پارا آیت نمبر 8-9 وګورئ. سورۃ الجن یو کم دیرشمه پارا آیت نمبر 8-9. په دې سورۃ الجن کې د پیریانو 12 اقوال ذکر کړي. د پیریانو یو دا قولم ذکر کړي وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مونږ به اسمان طرف ته په برد لو وګ به مو کې خودا چې دا ملائک په خپل میز کې څه خبرې کوي. نو اوس اسمان مو اومونته ملئت چې ډکړې شوی د چوکیدارانو سختو نو د شغلونه، اوس په بر نه شوتلې، اوس که په بر زو یو شغله را پسې شي او ختمي مخه. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مونږ به کېناستو منها د دغه ځاینا په ځای د کېناستو د غوږ څارنې دپاره. نو فمن یستمع الآن څوک چې اوس غوږ دی مومي د هغه دپاره شهاب الرصد شغله تیاره. اوس پیریان مونږ بره نه شوتلی. نو د قرآن کریم دنیا ته د نزول نه مخکې هغه ناکبندي وشوخه. اوس الله دا وحی دنیا ته نازلی د دې دپاره چې الله رب العزت د کم ملک انتخاب کړي، نو قرآن د هغې تذکره کوي. سورۃ التکویر اذا الشمس کوورت والا سورت، سورۃ التکویر آیت نمبر 19-20. انه لقول رسول کریم. د کم ملک په وساطت سره چې الله دنیا ته وحی را لیږي. انه لقول رسول کریم، یقینا دا لقول وینا د استاذ عزتمند. دا د جبریل امین او صاحب قرآن ذکر کوي ښا، دا د جبریل امین او صاحب قرآن ذکر کوي. رسول نه مراد رسول ملکی دی. کم رسول دی نه مراد دی؟ رسول ملکی. په پیریانو په ملائکو کې استاذ، یو استازی په انسانانو کې دی پیغمبران. انه لقول رسول کریم، یقینا دا وینا د استاذ عزتمند. دا کم قسمه استاذ دی؟ ذی قوت طاقت والا، عند ذی العرش پنیز د عرش والا، مکین مضبوط، مطاع خبر منلشی، سم التا امین و امانتدار. دا ملک زبردست طاقتور او امین دیخوا.
اوس هغه کم یاران چې وایي چې مونږ قرآن نمن احادیث نمنو قرآن منو، دا خو د جبریل امین او صاحب قرآن ذکر کوي انه لقول رسول کریم. او مونږ چې د وحی د پارا چې الله د کم ملک انتخاب کړي دا لګ یاد ساتي، منکرین حدیث ملائک نه مني، جبریل سره اړه مني نه، او دا دعوه کوي چې مونږ قرآن منو. نو د قرآن کې ردی څه مطلب دی ښا؟ څنګه چې دلته اوصاف ذکر شو سورۃ الشعراء وګورئ، سورۃ الشعراء آیت نمبر 193. سورۃ الشعراء آیت نمبر 193 نلسم پارا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. دا قرآن تعارف مو شروع کړي، د کم ملک د کم فرشتي په وساطت سره د کم ملک چې ورته الله انتخاب کړي. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یقینا نازل دل د دې قرآن د رب العالمین د طرف ندی، دا د رب العالمین نازل کردہ کلام دے. نزل به الروح الامین، روڑل دے دے قرآن لرا الروح الامین. جبریل امین القابات دی دخا الروح الامین، آغا ملک آغا پرشتے الامین چی آغا ماندار دا اخیانت نکی چگنی وحی دا اللہ علی سے تنازلولا او دے جبریل امین العیاذ باللہ خیانتو کو محمد تے وحی نازلہ کا. دا خبر غلط رہا چیر سوکیا نہ جبریل چی دے نو الروح الامین دے علی قلبک لتکون من المنذرین. دارنگی سورت نحل سوار لسم پارا سورۃ النحل سوار لسم پارا آیت نمبر 102. دلتا دا جبریل یو بل لقب ذکر کئی، قل نزله روح القدس. قرآن تا چکینے او دا قرآن ایتون با نظام پوکے کنا دیکھی او جدا خوان دے. قل تورتوا اے نبی علیہ السلام نزله روڑل دی قرآن لرا روح القدس. اگا مخ کی صورت شعراء کی ورتسوی لیو روح الامین، دلتے ہو تسوی روح القدس. اگا روح پاک دا طرف دربستانا تالا سپتر جدین مورا جبریل دی. رازے سورت بقرہ گو رہے آیت نمبر 97. سورت البقرہ آیت نمبر 97 پندشتم سپارہ سورت البقرہ آیت نمبر 97. صحیح دی سورت البقرہ فیمس سپارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر فیمس سپارہ. دا یو کالی ز اکثر د مرګرو ته ویما یو مرګری راغلی او ترجمه تا نو هغه به ز قاریم یما او غټ قرات مم کړی دی او حافظ قرآن هم یما ابا صرف ترجمه را توایا. ما مې ز غټ قاری دی نو ما به ډېر احتیاط سره سبق وی سورۃ البقرہ. ما جو را باندې اعتراض ورکی چې بای تاغو قاف دی سیدانک ما ویلګ امتحان علم چې څنګه حافظ دی
مې سورۃ بقره 15مه سپاره راواړو نو 15مه سپاره راړوله سورۃ بقره پکې وته نه معلومه ده. بیا مې سورۃ یاسین لسمه سپاره راواړو سورۃ یاسین آیت نمبر 13 لسمه سپاره کې سورۃ یاسین کا تو مې ده بچي پته خو راته ولګي چې نه حافظ او نه قاری هر چا سره پنځموغه خبره پوه نه شي استادان د لسوي بس هغه معنا نو الکه دلته قرآن نوم ذکر کوي ها قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك تک جبريل راغی اته جبريل امین نه منه دا قرآن ذکر کړی قل من كان عدوا لجبريل هو اے نبی علیہ السلام سوق چی دشمن د جبريل او استاد ورته قرآن راوړل په حکم د الله سمو ذکر کا چې الله رب العزت دی قرآن د پارا د کمی فرشته انتخاب کړي دغه او صاحب مو ذکر کا دا قرآن پچا نازل کړي دی نو دا د الله یو اهم بنده دی ښا لګ داغه تذکرہ کو چې دا قرآن په کم شخصیت نازل کړي دی سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 او سویمه سی پارا نو تاسو اشرف علی سے او گوهر سے ډیرو خيار کړی تاسو پکې نه غلطیږئ ها وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا وَإِن كُنتُمْ كَچرته تاسو فی ریبن پشکی مما پاغس کی چې نازل کړي مونږه علی عبدنا پخپل قرآن مونږ پخپل خاص بنده نازل کړي دي د هغه بنده نوم څه دی سورۃ محمد وګوره سورۃ محمد دویمه سی پارا پگیشتمه پارا سورۃ محمد د سورۃ الفتح نامخ کی آیت نمبر 2 والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی اے بلا خبره پکې یادو ساته په دې ټول قرآن کې د محمد نوم سلور کرته ذکر شوی محمد صلی الله علیه وسلم نوم په قرآن کې سلور کرته ذکر شوی یو په سورۃ آل عمران کې وما محمد الا رسول خیال مولي سورۃ آل عمران نه کنه وده وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل دویم سورۃ احزاب ما كان محمد ابا احد من رجالكم ما كان محمد ابا احد من رجالكم او دریم دلته سورۃ محمد کې دویم آیت کې بما نزل علی محمد او سلورم دی پسی سورۃ کې سورۃ الفتح کې محمد رسول الله دا ته یاد شو کنه کسب حافظ قرآنی دور به کړي او دا پته بوتنی چې محمد نوم په قرآن کې کم کم ځای کې ذکر شوی دا محمد نوم صلی الله علیه وسلم په قرآن کې سو کارا تھا اول په سورۃ آل عمران کې وما محمد الا رسول دویم په احزاب کې ما کان محمد ابا احد من رجالکم دریم په سورۃ محمد کې بما نزل علی محمد او سلورم محمد رسول الله یاد بھئی دلته وی و آمنوا بما نزل علی محمد دارنګي د دې منزل په محمد علیہ السلام نازل شوی جبرئیل امین دا وحی راوړل دا د دې نازلون کې سوق دی سورۃ هود آیت نمبر 1 وګورئ سورۃ هود سورۃ یوسف نامخ کې د یو لسمه پاره بالکل اخیری کرلا یو لسمه پاره اخیری صفحه
د 11 پاره اخیری صفحه کتاب احکمت آیاته دا عظیم الشان کتاب دے پورے پدیم ځان پوهه کې چونکه کلاسونه د فهم قرآن دي کنه د قرآن پوها کله به سره قرآن حاضر ذکر کی کله به سره ذکر نه کی څنګه می وی کله به سره قرآن حاضر ذکر کوي او کله به ور سره نه ذکر کوي خو چې کوم ځای وسره نه ذکر الته به سره هغه مرادي لکه دلته وسره حاضر نه ذکر شوی او چې موږ معنی کو د کتابون هاذا کتابون معنی وکړو دا کتاب دی او بیا د دې معنی دا نه چې دا کتاب دی دی کتابون باندې دا تنوین راغلی دا تنوین په غنو مانو سره په کلام عربي کې مستعمل دی عربي غوړه راخسته جبه عربي کې د دې تنوین غنې معنی دی تناوین پنجند اے پر عرض دلته دا تنوین د تعظیم د پاره دی دا تنوین پیژنې کنه دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں کتابن نو دا تنوین د دې د تعظیم د پاره دی نو د کتابن معنی بوز دکې هاذا کتاب عظیم دا دون وګدا معنی دی یو ټکی ادا ک صرف کتابن دی وې او معنی دا عظیم الشان کتاب دی د کتابن سمانه دا عظیم الشان کتاب دی دا سے فصاحت و بلاغت و جامعیت په بل جبه کې نشته ته ار جبه کې دا استعمالوا نو هغه د پاره چې ته دا کتاب دی دا عظیم الشان کتاب دی نو اردو کې به ایک عظیم المرتبت کتاب ہے پختو کې انګلیش کې بل جبه کې او په عربي کې صرف کتابون وي او د کتابون معنی دا هاذا کتاب عظیم دا عظیم الشان کتاب دے احکمت آیاته د دې آیتونه محکم دي د قران د آیتونو د پاره بل ناسخ نشتا ثم فصلت او بیا د دې آیتونو تفصیل شوه دی ملذن حکیم خبیر د طرفا د حکیم د حکمتونو ول ذات خبیر د خبردار ذات د دې قران نازل اونکه اغا حکیم او خبیر ذات دے سورۃ طه آیت نمبر 5 چې دا کم ذات نازل کړي دے سورۃ طه آیت نمبر 5 چې دا قران د چا د طرف نه دی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى تنزیلا نازل دل د دې کتاب دا د چا د طرف نه دی ممن د هغه چا د طرف نه خلق الارض چې پیدا کړی د زمکا اسمانونه اوچت الرحمن مهربان بادشاہ دے پا عرش استوا کردی دا داغی اختیاراتو کے آغسا چی پا اسمانونو کے آغسا چی پا زمکا کی دی آغا چی پا میند دی کی دی آغا چی لاندی دا وچو خطو ندی دا ټول اختیارات داغا دا کتاب آغازات نازل کرده تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا دا قرآن کے گنا ایتون دی تنزیل من رب العالمین تنزیل من رب العالمین دا رب العالمین نازل کرے دی دینا یو خبر معلوم شوا چې قرآن کریم دا چا تصنیف نه دی څنګه ټکی وزره زوتوي قرآن کریم دا چا تصنیف نه دی ښا اندوان وایو وید چې دینو دا بګوان نازل کړي وید د اندوانو کتاب دی اغي وی دا بګوان نازل کړي او اغي سره د دې خبري ثبوت نشتا
وی موږ له په وید کې وښیه چې پای کې لیکلي دا د بګوان د طرف نه دی پای کې دا نشته او په قرآن کې دا شته له ما فی السماوات تنزیلا ممن خلق الارض د دې نزول د هغه ذات د طرف نه شوی چې هغه خالق لكل شی دی هغه عالم بكل شی دی الله اکبر بیا د دې قرآن کریم د حفاظت ذمہ داری الله په خپل اغسته ده لکه سورۃ الحجر آیت نمبر 9 وګوره سورۃ الحجر د سورۃ النحل نمخ کې 14 پارا سورۃ الحجر 14 پارا آیت نمبر 9 انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الله اکبر دا قرآن اعجازم دے اللہوی انا نحن نزلنا الذکر یقینا مون نازل کردی دا قرآن پا نمونو کیو نم دے الذکر قرآن غٹ ذکر دے قرآن لوی ذکر دے مونگا او تاوس چیو سرا جمع یو دا پا ذکر کے مصروف یو اما شمان بچی جی دی قرآن تا ناس دی دا زوتی دا ذکر دے ذکر دیتا اللہ ذکر وئی انا نحن نزلنا الذکر یقینا مون نازل کړی دا قرآن و انا له لحافظون یقینا مون خامخا د دې حفاظت کوونکیو دا قرآن د حفاظت ذمہ داری الله غسته دا د قرآن د حفاظت ذمہ داری دا الله دا قرآن آیت چې دا منی نو دا به سره منی چې دا قرآن به د قیامت د سبا پورې محفوظي نو بیا چې کوم خلق دا قرآن زده کوي او قرآن خی نو ګینه دای حفاظت بنی کیږي بیا چې کوم ځای کې دا قرآن خود لیکيږي مراکز دي د قرآن دای حفاظت بالا نه کوي خبره مزین ترانه لا ډېر مسائل د آیت سره حل کیږي ښا نن ډېر لا دینی قوتونه لګیا دي دا مدرسې به ختم شي د مدرسو خلاف پراپګاندا الزامونه بدنامه او بل وسره اوره یوازې دا مسله نه راکنه زموږ ډېر ساده مسلمانان دی بازي چې څوک د مدرسې خلاف پوسټو کی کنه نو بعضی دیندار طبقه هغه سره د یونیورسيټي او د کالج خلاف پوسټو کی الګا مدرسه کې دا غلطي شوی و بل د کالج کې چې دا شوی و مزشا به زور راوړې یو طرف د سکول او کالج د یونیورسيټي خلاف پوسټ کوي او دا بل د مدرسو خلاف پوسټ کوي نو ګټه به پکيو کې ها خپل ادارې بغیر او ته بدنامي شو کې مدارس کې هم کمی کوتاهي په سکول کالج یونیورسيټیز کې هم کمی کوتاهي او دا مدارس هم زمونږه او دا سکول کالجز یونیورسيټیز دا يهوديانو دي دا هم زمونږه دي کنه یاره کدا زمونږ نه دي زدی و مشترکه خپل میس کې مل جل مشورې سره اصلاح وکاو کمی کوتاهی با د ادارو نه لري کو او کنه دی کې دوه قسمه کیسه جوړه شو یو خلک مدرسو پسې شروع کوي نو غیر پسې سکول کالج پسې شروع کوي او هم دغه د غیر خلکو ایجنډا ده چې دا سیوشي خبره مو سمجھ ترانه لا پدې کې د یو طرف سیډ مالې مدارس هم ہمارے اور स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज भी हमारे अलता लेक्चरर्स प्रोफेसर्स अगम जमूंगा द मुआशरे खलक दे او په مدارسو کې دام زمونږه بچي او زمونږه اولاد دي دا ټول زمونږ اداري دي او د دې دواړو معاشره کې ضرورت شته غوري ها وردا یاد وساته چې یو سړی د عصري تعلیم ضرورت نه محسوسه ایدام په غلطه دي تو معاشره کې نن چې جون تیرې او تو دنیا والا او تا د الله د دین پیغام رسې نو څنګه برسې چې تا د سنا سه اصطلاحات خو معلومي کړه او دا رنګي د دین دا خو فرض عین دی دین زده کول قران زده کول دا خو د ایمان حصہ ده دا دواړه کارونه وکاو دا مسلمانانو ته پکار دادي چې د دینی مدارسو او د سکول کالج په میز کې او سپیس نه پیدا کړي او دا سپیس او دا ډیسټنس
دا د ډیر وخت نه ډیر خلک په دې دارو کې راوستل غواړي. الله فرمایي ان دا د الله وعده ده، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یقینا مونږ نازل کړی دا قرآن، یقینا مونږ خامخا د دې حفاظت کوونکیو. ورکوټې ماشوم یاره قرآن په یادو سره یاد کړي، د الله د قرآن حفاظت کوي. دا د قرآن دا د قرآن اعجاز دی. بل تو ګوره یو لس څپې تا ته په یادو ور ټو ور نشي یادې دی، ای کې خامخا خلک سنا خپل الفاظ ورو لګي. ښا ته یو مضمون یادې، یو سبق یادې، یو کتاب یادې، نو هغه چې ته بیا وروستو اورې سړی په خپلو الفاظو کې بیانوي، بالکل سیم ټو سیم هغه شانته نه یادېږي. او دا یو د الله رب العزت کتاب دی، او دا د هر مسلمان کتاب دی، دا د یونیورسټۍ والم کتاب دی، دا د کالجونو والا د سکولونو والم کتاب دی. نو دا د قرآن اعجاز دی. ورکوټي ماشوم بی دا الحمد نراوالی والناس پوری ټول قرآن به ته ازبر یادی. ښا الله را دې د حفاظت ذمہ داری اغسته ده. الله اکبر کبیره. غالبا د مامون الرشید په دور کې داسې یو سیمینار به کېده، پای کې به مختلف مذهبونو والا راتله، تقابل ادیان یو سیمینار به، پای کې به یهودیانو سکالرانو خپل یو مقاله پیش کوله، عیسایانو به خپله پیش کوله، مسلمانانو به خپله پیش کوله. د یهودیانو یو لوی سکالرو هغه یو مقاله پیش کا، هارون رشید داینه ډېر متاثر شو، بیا ورله اسلام دعوت ورکو. څو کاله تیر شو نو بیا هغه شانته یو سیمینار مقرر شوی، هغه د یهودو سکالر هغه چې راغی، هغه د اسلام حقانیت او د قرآن شان باندې بیان وکړو، لیکچر پیش کړ، او خلک ډېر زیات حیران کړ. باچا راوغوښته چې ته یهودي نه ویم کړ، وی تا خو د اسلام او د قرآن حقانیت ذکر کړ. هغه وی تا چې ماله کله دعوت راکو که نه، ګوره دعوت ډېره سري، مونږ د خولې نه ګوت قدر نه راوباسو. ښه په دې موبایلو کې هم زمونږ د ځوانان ګوته ګرځوي او ګوته پې ښکته بوځي او په برې بوځي، خو دې چې د اسلام یو دعوت چاته نه ورکوي. میډیا دا سیلاب راغلی دی، د دې نه پیدا واله ته پې خپل دیني خبرې ورسوه خلکو ته په ښایسته انداز کې، په پوچه خوله نه، په کنځلو سره نه، غیرو خلکو ته کنځل مه کوه. زمونږ جذباتي مسلمانان ناشنا کنځلې او هغه څه ووایي، نو آیا دغه مد مقابل چې ته ورته کنځلې او مور خور لور وکنځې، نو که ته ورته ډېره مدلله خبره کې، هغه چرې مغې ته وږ نه ږدي. یو سړی دی هغه په شرک کې مبتلا دی، اته ورته دلته نه او بې ایمان او مشرک او بې غیرت، ستا خبرې او ستا دلایل او ستا ډېر علم ته غوږ دی، هغه خو طاغوت هم به سړیه اذان ته راجوخ کا په کلاره کلاره. نو هغه یهودي ورته وایي تا چې کله ماله د اسلام دعوت راکړه نو ما ریسرچ شروع کړ. ګوره هغه دعوت سره په هغه کې یو داعیه پیدا شوه، د دعوت اثرات ډېر زیات دي. ښه په دې وجه موږ د ماشومانو ته هم وایو، تاسو چې کله په چوټیانو کې کورونو ته ځئ یا چې د په میاشت کې یو شپې ته ځئ، نو په کور کې ګورئ چې څوک مونځ نه کوي، هیلې د مانځه دعوت ورکوئ، خو په طریقې سره، دا نه چې پلار دې مونځ نه کوي ته ورته پاسه بې اودسه پاسه بې لمازه، داسې به ورته نه وی. الله اکبر کبیره. په مینه محبت په ادب احترام سره د مانځه ټیم شه، ته ورته وی بابا اذان یې وکړو زه مونځ ته ځمه. هغه راته مولوي صاحب وي چې څوک مونځ نه کوي په هغه به ډېر سپېروالي یو، نو بابا زه خو مونځ ته لړم، ښه سلام علیکم. هغه به خپله سوچ کوي. ښه چې سار را پاسېدی نو ته دې مور پلار ته ووایه چې مورې امي ابو زه لږ تلاوت کومه، تلاوت سره برکت ډېر زیات راځي. اب ورو ورو مجبوري یا به هم شروع کي بیا
نو بعضې ماشومان د مدرسو دلته ورته میاشت ړه چیا میاشت ورته ړه وباسه چې هلته لړ شي نو دی غریب هم هلته یې سره ډرامو ته په دغه ته ناست دي بیا ښه سکرینونو ته بیا دیم ناست دي بیا هلته ښه په څلوري شي بیا الله اکبر کبیره نو هغه یهودي ورته وایي چې ما داسې کار وکړ چې ما د تورات څه نسخې زه بهترین خطاط او رایټر یم ما په خپلو لاسو سره ولیکلی پینټر یم ښایسته ښایسته او دا اوس هم په دنیا کې د دې دپاره مستقل میوزیم کې جدا شعبې دي مخطوطات پکې هغې محفوظ کړي مخطوطات پېژنې د لاسو لیکل دا قرآن چې رستو په دې تعارف کې خبره را روانه ده که نه د دې دپاره لیکونکي و که نه هغه د صحابو د زمانې خطاطین او دا چې چا لیکلی دی هغه نسخې اوس هم په ترکی استنبول کې شته مدینه منوره کې شته خو مخکې به په دې مدینه منوره کې خلکو د هغې پرې زیارت ورکو او چې کله د امریکې سره دا ډډې مړې ووهلې راووهلې دوستانې ورسره سیوا شوې په دې باندې هم پیسې ولګولې ښه د دې په زیارت نو هغوی ما د تورات څه نسخې ولیکلې په خپلو لاسو او یو چپټر مې ولا بدل که یو چپټر مې تی ډیلیټ که او څه مې یو خوا او څه بل خوا او ګډ وډ مې پکې ډېر شی که د یهودیانو مدارسو ته لړم هغې ته مې وی دا مې په خپل لاس لیکلي هغې چې وکتو ما ته بلاشي سرپرایز راکه پملې وډبولم او رانې وام غستې چې تا خو د تورات غټ خدمت کړې په خپل لاسو دې ولیکل بلا پیسې پې راله راکړي انجیل مې ولیکه انجیل کې مې رو رو چپټر حذف کې د بعضې ځایه مې مخ کې رستو څه مې کټینګ کوټینګ پکې وکړه هغه مې د عیسایانو مدارسو ته یوړه هغې هم ډېر خوشحاله شو ډېر انعامات یې راله راکړه او رانې په بیه سره نسخې واغستې بیا دریم نمبر کې مې دا قرآن راواغستو د دې مې یو دوه نسخې ولیکلې په دې کې مې ډېر بدلون ونه کړ چې ان الله سریع الحساب دی نو ان الله مې کو د سریع په ځای مې سریع که چې الحساب یې دی نو الحساب مې که چې د داسې زور زیر پیښ مې پکې ګډ وډ که لږ لږ د مسلمانانو مدرسې ته لړم هغې ته مې قرآن مې په لاس لیکلی دی راشئ دا وګورئ واړه واړه چڼې وه هغې چې قرآن وکته وایي د سریع په ځای پکې سریع لیکلی دی وایي د ان په ځای ان لیکلی دی دا څو کافر مرتد راغلی قرآن غلط لیکلی دی هله ګیرې کې نو بس د مدرسې طالبانو ماشومانو سړی ګیر که او لوړې ورپسې راغستې وي سړي ته یې ښه خوش ورکه هغې وی هغه خوش سره ماله دا پیدا وشوه چې دا داسې قرآن دی چې واقعي د دې د حفاظت ذمه داري الله اخیستې ده دا داسې کتاب دی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون دا په لوح محفوظ کې و فی لوح محفوظ انه لقرآن کریم فی لوح محفوظ دا د لوح محفوظ نه بیت العزت ته په یو پیره نازل شو څنګه وای شاباس د لوح محفوظ نه بیت العزت ته په یو شپه کې دا نازل شو او چې څونه به نازلېده الله اکبر کبیره بیت العزت ته نازل شو د بیت العزت نه بیا لږ لږ دا په نبی علیہ السلام نازلېده او دا ټوټل عرصه 22 سال 2 ماہ 22 دن سکم 23 سال کې قرآن نازل شو څونه وخت کې سکم 23 سال یعنی 22 سال 2 ماہ او 22 دن چې نبی علیہ السلام باندې بسونه نازلېده ابتدا کی ترتیب داو چې نبی علیہ السلام به زر زر وی الله رب العزت بیا وحی راولې کله چې اے محبوبا لا تعجل بالقرآن او قرآن کی تلوار مکوا ان علینا جمعه وقرآنه دا زما ذمہ ده چې دا بستا سینه کې محفوظ کوما ستا په جبه باندې به دا خلکو ته بیانوم دا ټینشن مکوا لاول به نبی علیہ السلام زر زر چې جبریل به ورته راغی وحی به راوړه پیغمبر به زر داسې زر 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 شونډې به اړه کولې زر زر لا تحرک به لسانک لتعجل به
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام با اول زر یاداو. دلته یو بل خبره بستا سو علم تراشی چې د قران کریم لومبني حافظ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی. لومبني حافظ قران څوک دی؟ لومبني حافظ قران دا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دی. ذکر لومبني قران با نبی علیہ السلام بیا دو جبرئیل سره به لستا چې کله به وحی پورا شو نو نبی علیہ السلام به کاتبین وحی راو غوښتو. چې کله به وحی پورا شو نبی علیہ السلام به څوک کاتبین وحی به راو غوښتو. پیغمبر به ورته املا ویلا کاتبین وحی بدا الیک قران. تعارف قران ځان سره یاد کې ډیر چاته پته نشته د خبرو. امام سیوطی رحمت الله علیه الاتقان کې ذکر کوي د سرمنی ټوکړې د کانو کې غټه غټه تختې د اوخه د اوګه د دې د اډو کې د کجورو شاخونه په دې باغه وخت کې د لیکل کېده. یعنی هغه وخت کې د قران د حفاظت دو طریقې وي. یو جمع القرآن فی السطور او یو جمع القرآن فی الصدور. دا قرآن چې محفوظ شه یو خلکو پسینو کې محفوظ کا او یو کاتبین وحی دا قرآن لیک پس سره په غټو اډوکو سره په تختو سره و کتاب مستور فی رق منشور په سورۃ طور کې ذکر شوی دی. صحیح بخاری کی حدیث ته چې کله دا لا یستوی القاعدون د سورۃ النساء آیت دا نازل شو نو نبی علیہ السلام اعلان وکړ لکه پلان کی تاوازو کې اگر راغي وسرا دواتو او وسرا تختوا یا دا اوګه وسره دا ډوکی. نبی علیہ السلام ته ویل کدا آیت لیکه ته چې کله احادیث مبارکه نه منې کنا نو تماله دا ثابت کې چې دا قران د الله کتاب دی او دا څنګه را دنیا ته راغلی. دا وضاحت مونږ ته احادیثو کې شوی دی. بل خبره په حجاز مقدس کې د کاغذ رواج نو چې کله د نبی علیہ السلام دورو دغه دور کې د کاغذ رواج نو. د کاغذ رواج د ابوبکر صدیق په زمانه کې شوی دی. د ابوبکر په دور کې بیا کاغذ وو. په دې وجہ ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا قرآن په کاغذونو کې راجمع کړی دی. نو قرآن په سیدو کې محفوظ شو او په کاغذ کې محفوظ شو. د نبی علیہ السلام په زندگی کې دا ټول قرآن دا مونږ ته چې کوم مخې ته پروت دی دا ټول وو. خو چېته په ډوکو لیکلی شوی، چېته په کاڼو لیکلی شوی، چېته په پاڼو لیکلی شوی، د کجورو په هغه شاخونو باندې لیکلی شوی. داسې یو مصحف نو. دا مونږ ته چې څنګه داسې یو نسخه پرته ده داسې راجمه ترتیب د پیغمبر په زمانه کې نو. خبره مو ذهن ته رانه ده. قرآن وو په پسینو کې محفوظ او دویم چته په اډوکو چته په کانو باندې پدې کې محفوظ. د ابوبکر صدیق په دور کې رضی الله تعالی عنہ په یمامه کې یو غټ جنگ وشو. پاغي کې ډیر صحابه کرام شهیدان شو په جنگ یمامه کې. په جنگ یمامه کې بلکې ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه وی صد پاسه اوسه حافظان صحابه شهیدان شو. اوسه حضرت عمر رضی الله عنه ولګیدا ابو بکر صدیق ته درخواست وکړ چې بيد قرآن را جمع کول غواړي کدا اوسه ورانه دا شهیدان شو کدارن دا نور حافظان هم شهیدان شو دا بس کی. بیا
ابو بکر صدیق رضی الله عنه د پاره سبازي مرګري مقرر کړي او کمیټي جوړه کا زید بن ثابت رضی الله عنه دا کمیټه مشورو هغه کار شروع کا قرآن په کاغذ کې جمع کړي شو د چا په دور کې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دور کې د نبی رسول سلام په زمانه کې دا یو مصحف شکل کې نو مجموعه نو د خلکو پسینو کې محفوظو بیا ابو بکر رضی الله عنه په زمانه کې مصحف تیار کړی شو دا مصحف د ابو بکر سره رضی الله عنه دا غي د وفات نه رستو دک مصحف دا د عمر سے خاطرالو هغه سره پاتیو بیا او چې کله عمر سے وفات شو داغه د وفات نه رستو د عمر سے لور دا ام المؤمنین سیدہ حفصه دا نبی علیہ السلام بیبیم دا نو دغه مصحف د عمر سے د وفات نه رستو چا سره بیا دا حفصه رضی الله عنها سره خجوز بل خبره وره خبره را غونډو دعا کو د دنیا په مختلفو علاقو کې مختلف لهجې لکه څنګه چې په پښتو کې بلا لهجې دي زمونږ د مردان ثوابه 400 دا پښتو تقریبا داسې یو شانته دا ثوابه والا پکې سره مونږ وایو دا سیز راوړه غوي راړه مونږ وایو مکه واغي مکو وې ثوابي وال دغه فرق بیا چې لک په بره داسې زی داسې د پیښور نه خوا چې د جمع او باړې ته لاړ شي نو چې هغوی په خپل میز کې خبرې کوي نو ته به وایې چې خدای دا دي داسې وایي وایي بیا زموږ خلک پوره نه پوهېږي که نه باړې والا په خبرو وایي دا کار دې کړی وایي د هغې دغه لهجه ده د باړې والا بیا چې اخوا ورپسې لړ شي وزیرستان ته الموز کو المونز ته خدای په الف هغه لام په موز داخل کا او ساکن په داخل کو حالانکه ابتدا به ساکن هم محالي خدای وزیرستان والا هغه ابتدا به سکون کوي المونز هغه سوې المونز ډوډۍ ته ماړې وي ماړې خړلې ماړې خورا دغه زمون دي دیر طرف ته بازې لهجې مونږ وایو لکه ځان لچې واچوا مونږ یو پیاله یو ځای کې ملمانو ده چا سار ټیمو یو پیاله موس کله وی نور ور واړوي مې دی جوړه غوسه شو خو نور ور واړوي بیا کسوی دی د دې لهجه دغه سره ښا مونږ ډانګر سارو ته وایو بعض خلک هغه چې کم داسې کمزوري غونته تنوي لکه سم ډنګر شوی نو ډنګر مونږ زناور ته وایو هغه ټپ ټپ ته ډنګر وایي دا په پښتو کې مختلف لهجې دي ښا بیا چې دی خو لکی مروت طرف تراشي نو د لکی خلق دای پښتو جدا ده نو بیا د کویټوالو لهجه جدا ده ول کدل تراسا مصر شینا د کویټوالو لهجه جدا ده نو دارنګ په عربي ژبه کې مختلف لهجې وي خبره مو سمجھ ترانه لا لازم په باړاو په وزیرستان کې چراتاو کې دي د پارا چې اوس عربو تراجه چې په عربي کې مختلف لهجې وي د قریش جدا لهجه وا د بنو حذیل جدا لهجه وا دارنګ د بنو اسد جدا لهجه وا عمر ربي وا خو لهجه هغه جدا جدا وا د عثمان رضی الله عنه دور راغی نبی علیہ السلام د دنیا نه تللی ابو بکر سے بملاړو عمر سے بلاړو اوس دور عثمان غنی دی رضی الله عنه پاغي کې د اسلامی فتوحاتو دایره ډیره وسیع شو ډیر لری لری علاقې فتح شوې ډیر عجم چې عرب نو اغیم په اسلام کې داخل شو نو اغیبم قرآن زدکاو نو چا به د بنو حذیل په لهجه کې زدکاو چا به د بنو اسد په لهجه کې زدکاو چا به د بنو قریش په لهجه کې زدکاو کوم دی کې چې به کوم استادو د کوم لهجې والا داغه نه به قرآن زدکاو نو بیا داسې کار وشو په آرمینیا علاقه کې آرمینیا کې د پوجیانو په خپل میز کې جګړه رااله یو وی دا ټکی داسې دی بل وی زمونږ د استاد زمونږ داسې زده کړی
لکه یو تن پښتو زده کوي مثلا دلته د مردانیانو نه زده که چې ډوډۍ وخوره وزیرستان والا استاد ورته وی چې پښتو زده کې ډوډۍ ماړی وخوره او دا دواړه را یو ځای شي او دوی ماړی وخوره بل ته وي ډوډۍ وخوره او په دې جګړه جوړه شي چې دا ټکې ماړی دی بل وي ډوډۍ دی مطلب خو یو دی خو چونکې د الله کتاب یو بل ته وي ته غلط وې بل هغه بل ته وي ته غلط وې دا قرآن داسې دی معنی یو خو لهجې بدلې وي او هو جمع عرب خو نو کنه دا عجمو کې دا اختلاف راغی حذیفه بن یمان رضی الله عنه لګید عثمان صاحب ته درخواست پیش کړ صحیح بخاری کې حدیث دی چې د خپل قوم خبر دی والا اغي په جګړه کې مبتلا شي اختلافات پکې راغلي د يهودو نصارا او انتا اختلافاتو کې پرینوزي عثمان رضی الله عنه په خبره پوي شو هغه لاړو هغه مصحف چې ابوبکر تیار کړو کوم ځای و حفصه رضی الله عنها سره هغه ته درخواست وکړو چې دا مصحف لګ مونږ تراکا هغه کې ټول قران د الحمدلله والناس پوری لیکل شوی و نو چې کله دا اینه مصحف حاصل کو نو عثماني غنی رضی الله عنه کمیټي جوړه کا زید ابن ثابت عبد الله ابن زبیر سعید ابن عاص عبد الرحمن بن حارث رضی الله عنهم او دیته ویل چې دا قران تاسو صرف د قریش په لهجه کې ولیکئ څه کې ولیکئ د قریش په لهجه کې را منتقل کې د دین علاوه که دا قرآن په نور لهجو کې چالی کلی هغه تینا ضبط کې نو مصاحب تیار کړ یو مصحف د ځان سره کړ یو مکه کې پرېښود یو مدینې ته ولېږه یو یمن ته یو بحرین ته یو بصرې ته یو کوفې ته چې تاسو به تلاوت کوئ نو د دې قریشو په لهجه کې به تلاوت کوئ نور لهجې دا په قرآن کریم کې نه چلیږي دا مونږ ته چې مخې ته کوم مصحف دی دې ته ویل کېږي مصحف عثماني څه ورته وایي نو د قرآن را جمع کوونکي ابوبکر دی خو بعضې د تاریخ کتابونو کې راځي چې جامع د قرآن عثماني غني دی نو عثماني غني په یو لهجه کې را جمع کړی دی خبره مو ذهن ته رانله الله اکبر کبیره او سیده حفصه ته خپل صحیفه هغه واپس کا داغه د وفات پورې هغه داغه سره وا دا د قران کریم یو تعارف چې قران کریم دا اول نه چرتاو په لوح محفوظ کې بیا بیت العزت تراغي ی لوح محفوظ نه بیت العزت ته په یوش پکې نازل شو خبر دین تراله بیا د بیت العزت نه سکم په 23 سال کې لګ په نبی علیہ الصلوۃ والسلام نازلې دو نبی علیہ السلام با صحابه کرامو ته دا ولي کې هغه وخت کې کاغذ نو سپا ډوکو صدارنګ د کجورو په شاخونو په دې باندې لیکل کېده بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې دا قران کریم کاغذ ته منتقل شو او بیا د عثماني غنی رضی الله عنه د قریش په لهجه کې دا ولیکلی شو او دا هغه مصحف عثماني دی د عثمان په دور کې چې کوم مصحف لیکل شوی دی اوس مدینه منوره کې او په استنبول کې هغه نسخه هغه ملاویږي دا د فهم قرآن نن دریم کلاسو کوشش بدا کوو چې سبا ته ان شاء الله سورته فاتحه سره سم متعلقات وایو سورته فاتحه هغه سورت دی چې دا د هر مص په هر رکعت کې ویل کیږي نن زموږ ډیرو مسلمانانو ته پتم نشته چې مونږ په دې مانځه کې سوایو نو سبا ته به ان شاء الله د سورته فاتحه درس وی نو کوشش دا کوي خپل کشرانم خبره وي ملګریم خبره وي دعوت ول ورکوي چې کم از کم په دې سورته فاتحه په مفاهیم باندې خو پوه شو کنه او چې څوک په سورته فاتحه باندې پوه شي کنه دله به د ټول قران فهم دا ډیر زیات آسان شي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اے رب ذو الجلال منتد قران هو فهم را نصیب کی اے رب ذو الجلال دا سونه مرګري
چې دې درس ترازی اے رب ذوالجلال د قرآن پوها فهم ورته نصیب کې د قرآن د خیرونه برکتونه ورته نصیب کې مشکلات آسان کې پریشانې ختم کې جولې د خیر ډکې کې بیمارانو ته شفای کامله عاجله نصیب کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین